چې مونږه مدرسین تیارو مدرسین چې بس درس کوا نو په درس باندې سکے درس کول مقصود نه دی چې مدرس می جوړ کو پلانې په پلاني مدرسه کې مدرس دی او پلانې په پلاني کالج کې پروفیسر دی یا استاد دی. استادی کول کمال نه دی. تدریس کول، مدرسه چلول، مدرس جوړېدل دا کمال نه دی. کمال دا دی چې دا کم تعلیم کله تاو کو چې دې پتا باندې اثر وکي، اثر ستا رویه بدل کی، ستا اخلاق بدل کی، ستا کردار بدل کی او داغي په نتیجه کې ستانه د معاشره یو صحیح انسان جوړ شي. صحیح انسان دې ته ویل کېږي د تعلیم اثرات. نن د تعلیم اثرات نشته. سکولونه زیاتېږي، کالجونه زیاتېږي، یونیورسيټي زیاتېږي، مدارس زیاتېږي او داغه ریزلټس ته نو هغه زما او ستا مخ ته دي چې ریزلټ بالکل صفر دی. الله تعالی فرمایي چې ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن، اے مسلمانانو په چا بدګماني مکوئ. دا بل ادب دی. لا یغتب بعضکم بعضا، مسلمانان یو کس بل کس غیبت مکوئ. الله تعالی فرمایي لا تنابزوا بالالقاب، یو بل ته غلط نوم وایي تاسو. الله رب العالمین څه فرمایي لا تجسسوا، دیو بل په عیبونو پسې ملګئ چې خلکو عیبونو را کولاو کوي. یعنی سورۃ الحجرات الله رب العالمین د دې لپاره لګلې ده چې په دې کې بهترین آداب دي د ژوند د تیرولو آداب. لہذا په دې باندې کار پکار د خپل معاشره د دې د اخلاقیات او غم پکار دی. ورنه زمونږ معاشره ډېر لري هدا پورې ورسېدله. او په دې کې زه په دریم نمبر خبره دا وکما، هغه دریم نمبر خبره دا چې بنیادی قرباني ضرورت ده د اسلامي او د شرعي تعلیماتو ضرورت دی. ګورئ شرعي تعلیمات منګه خدان خپل تعلیمات جوړ کړی دي کنه، خپل تعلیمات موږ جوړ کړی دي. نن سبا په دې سوشل میډیا باندې ټول نغټ بحث دا روان دي چې پاکستان ته ذاکر نایک صاحب روان دي. نو خبره دا راغی عالم دی اورا بشي او خبري به وکي، الله یې خیر خور کی چې خیر پکې وي. وزمنګ په دې معاشره کې خدا پر قواریت دومره په عروج باندې دی، دومره په عروج چې هر سړی وایي چې بلبرس کدا عالم راغی نو د مسلک خو جدا دی او دا خو د خلکو خوخم دی، نو خلک به ټول بده پس روان شي او زما فرقه به کمزوري شي. نو بل ورځي یو عالم بیان لګولې چې ذاکر نایک صاحب راځي ناول دې زما سره مناظره وکي. داغه نفس دی بیا د پاکستان عوامو ته تقاریر کوي، زما سره مناظره وکي. اده سي وزګار دی یا مناظره کوي، ا مناظره ولا وزګاری. هغه وي زمخ کې پونی سیوکانو کې پاکستان ته راغلی ما او دا د وس اعظم درې دیش کاله پس پاکستان ته راځم او صرف 3 ورځې پاکستان کې وای کراچۍ کې به خبرې کوي، لاهور کې به کوي، اسلام آباد. اده سي وزګار نه د خپل ټیمونه ورګړي دي. ودا بول زما سره مناظره وکي، چې مناظره کله وکړه دا غي نورس تو بیا ماته خپل عقیده ښکارا کی چې عقیده ټیک دی کنه دا نو عقیده برابر نه چې عقیده بس شي د خلک عقیده ستوي. د ذاکر نایک صاحب سره په فقهي مسلو کې اختلاف کې دی شي. دا فقهي مسلکونه زموږ په معاشره کې ډېر زیات دي کنه، دا شافعي دی او دا حنبلي دی او دا مالکی دی او دا علی حدیث دی او دا حنفي دی. نشته په معاشره کې خلک دی اوسېږي په خپل خپل فقه عمل کوي. یعنی د فقه په مسلو کې څوک په چا باندې زور نشي کولای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول طریقې نقل دي. سړی لاس چتای په مانځه کې نو چتای، لاس برک دی ولاندې دی، امین تیز وي که په غلار باندې وي، کلا ودرېږي او تنگ ودرېږي. دا د څه خبرې دي چې په دې کې گنجائش ده چې هر یو مسلمان په کوم باندې عمل کې کولای شي. د عقیده سره تعلق نشته، د عقیده سره تعلق نشته. ورنه د امام مالک رحمه الله چې کوم د مذهب کوم خلک دي هغه چې مانځه کې ودرېږي نو لاسونه د سخت نیولي نه دل تک دی نه دل تک دی نه دل تک دی لاسونه ښکته نیولي، دا ښکته جوړن کړي او هغه صحیح منځ کوي. در پولدین او دامین بالجهر او دامین بسر او د فاتحه و غیره د دې د عقیدې سره هیڅ تعلق نشته دی. او ذاکر نایک صاحب چې کوم کار کوي نو کار ډېر مزیدار دی، ډېر خلک مسلمانان کړل، 10 لاک نه زیات خلک دغه په دعوت باندې مسلمانان شوي دي. ابل ورځ یو پروګرام ما اوریدلو د فیسبوک باندې سبا ډېر زیات وایرل دی. یو وخت یو عیسایو ډاکټر کیمبل بنوم باندې هغه قرآن کریم باندې 100 اعتراضات کړي دي. غالبا چې 21 دیو که 32 داسې اعتراضات دي په قرآن باندې کړي دي. د ګرامر باندې سودي 22 اعتراضونه او هغه د سي ګرامیټیکلی غلطیانه نوٹ کړي دي چې قرآن کې دا غلطي ده ان هاذان لساحران د هاذان په ځای هاذان پکارو یا بل ځای مفتی طارق مسعود سے هم سره سي غړي وړي سویلې وي او دا ټول میډیا دا سي ګرم کړله هم د جهالت خبره کړي و هم ټیک نه و. دا هغه بیا معافي وغوښتله چې دا کار مې غلط کړی و، خود یې غلط کړی و
نو هغه اعتراضونه بیا ذاکر نایک صاحب چېرته یو ځای ته راغلی دی نو په هغه مجلس کې یو کس پاسېدلی دی وایي زه یو اعتراض کوم او د دې جواب راله راکړه نو هغه چې کله ړومبی اعتراض وکړي چې ړومبی اعتراض وکړي نو دویم سوال کوي نو حاکم کس چې پروګرام چلی وي نه یو سوال اجازه ته دوه به نه کوئ نو کله چې ډاکټر صاحب راشي وایي دوه نه وایي دا دوه یې اعتراض زه ورته غونډه جواب کوم وایي غونډه جواب له ورکوم وایي دا خو دوه دی او زه ورته د دوه سوالاتو جوابات ورکوم دا اعتراضات پخواني دی وایي یعنې دومره لوی کار کې دومره خدمت کوي بدقسمتي نه زموږ معاشره کې دا پر قوارې دومره په عروج باندې دی څوک د چا علمي خدمت اړو مني نه او عام طور باندې کوم چې زمونږ د دنیا تعلیمي ادارې دي نو هغه دغه ضرورتونه نه پوره کوي مسایل جوړ شوي دي لہذا د بنیادي اسلامي شرعي تعلیماتو ضرورت دی ټایم هم ختم دی خو دا یو څو ورځې زمانه چې څوک کله تپوس کوي که نه واټسپ باندې میسیج وکړي یا ټلیفون وکړي جي یو مسلې تپوس کومه تاسو یقین وکړئ تپوس به رسه کوي تپوس به دا کوي یاره جي غوسه کې راغلی وم او ښځلې مې طلاق ورکړي دي او زه په ځان نه وم پوهه شوی وروستو راته ښځې داسې ویل څنګه په ځان نه پوهېدې ډوډۍ خو دې د خولې په ځای پوزلې چېرته وې نه وړله څنګه غوسې خپل او پردی پېژنې او ته وایې زه په غوسه کې راغلی وم دا بنیادي طور باندې موږ ته دا دین ګپ ښکاره کېږي ګپ او ځان نه خبرو 3 طلاق مې ورکړل او دا یو دی که دا 3 دی دا باز شروع دی او په غوسه کې راغلی وم ولې په غوسه کې راغلی دا په غوسه کې راغلی ما د خپلې ښځې ته ویل ګوره ته ماما کره لاړلې ګوره ما باندې به طلاق یې ولې ماما که به نه ځي څه ولې ته انسان یې دا انسان نه دی ستا ضرورتونه راځي ورې د ښځې ضرورتونه نه راځي که د دې خورۍ سره ګوره چېرته سلام کلام وکړو ما باندې به طلاق یې که د دې وراره سره ګوره سلام وکړو ما باندې به ته طلاق یې او که د دې ګاونډیانو سره د خبرې وکړې ته په ما باندې طلاق یې دا مسلې ګوره نن سبا ډېرې زیاتې دي حقیقت درته وایم هر دویم دریم سوال چې کله ماله راځي دا د طلاق سره متعلق طلاق سره متعلق او ډېر کرته داسې سوالات راشي چې هغه باندې ټیک ټاک ښځه مغلظه شوي مکمل طور باندې هغه طلاق شوي او دا به ګرځي په یو عالم پسې په بل عالم پسې یو بوی طلاق ده بل بوی طلاق ده نو په آخر کې غلط بیاني وکړي او عالم نه فتوا والي وي دا خو ټیک د تا راته ګوره ویل چې نه کېږي پلاني علم راته ویل چې دا کېږي داسې یو کیس کې ما له څوک راغلي ما ورته ویل چې ګوره دې مسله کې اختلاف شته د اهل حدیث او دارنګې د جمهور فقهاو منځ کې اختلاف دی خو دا ته چې کوم صورت وي دا د ټولو په نسبت باندې اتفاقي دی چې تا دا 3 طلاق متعدد بار ورکړي دي په یو مجلس کې نه دا دی پروس کالم ورکړی دی یا بل کالم دی ورکړی دی دا د ټولو خلکو په نسبت باندې دا ښځه به دا طلاق ده بل باندې چا له پتو ورکړی ما ته چې ګوره دا خو تا ماته وایي چې طلاق خو نه د طلاق شوي ما ورته ستا په شان خلکو دپاره نه طلاقېږي که نه هغه عالم به راته ویلي چې بس تاسې هم نه قلارېږې دا بنیادي طور باندې زموږ د معاشرې ناسور دی چې موږ د اسلامي تعلیماتو نه د شرعي تعلیماتو نه یو خبر چې نه یو خبر دا معاشرې به ورانېږي او ظاهره خبره ده چې په یو کور کې یو طلاق شوي ښځې سړی د ځان سره ساتي نو څنګه به ژوند تېروي د دغو په ذهن کې دا پرته ده که نه چې دا به زما یي که نه به دا طلاق به شوي که نه به شوي دا د شک ژوند دی بیا ټول لہذا په دې معاشره کې د اسلامي قرآني تعلیماتو ډېر زیات کمی دی